السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. نبی صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک ته مفهوم داسې دی چې مسلمان باندې پنځه حقوق دي. په هغه کې اول سلام جواب ورکول، او د مریض تپوس کول، او په جنازه کې شریکېدل، او دعوت قبلول، او د فرنجي جواب ورکول. دا پنځه حقوق دي. دا په مسلمان باندې د مسلمان حق دی. ناظرین کرام، په دې کې یو د جنازه کې شرکت هم دی. نن موږ تاسو وینو د انسان پلار د هغه ضرور رشتہ دار د هغه په جنازه، لیکن هغه په خپل رور تر په جنازه کې به هغه شرکت نه کوي، ولاړ به لیکن شرکت په نه کوي. په دې وجه باندې چې هغه د جنازه نه ورځي، یا هغه د جنازې د فضایلو نه واقفه دی، بلکې موږ جنازه ځان ته په زور باندې موږ ګرانه کړې ده. چې له جنازه نه ورځي، فقهای کرام فرمایي چې بس ته صرف په جنازه کې شرکت وکړه، تکبیرات وایا، او په ولاړه باندې دا جنازه وشوله. او په جنازه کې هم دغه دوه فرض هم دي. جنازه کې څو فرض دي؟ جنازه کې دوه فرض دي. یو فرض څلور وړه تکبیرات ویل د امام سره، او دویم ولاړه باندې جنازه کول. دا دوه فرض دي. انسان لا جنازه نه ورځي، هغه د صرف ودرېږي، تکبیرات د امام سره ووي، هغه فرایض ادا شو، ثواب دته میلاو شو، فرض کفایه ادا شوله. او په جنازه کې درې سنت دي. الله اکبر دی وای، هغه نه پس ثنا ویل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. او دویم سنت حضور صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود ویل. هغه درود د جنازې هغه درود یا نه درځي، نو مانځ کې چې کم درود شریف موږ په مانځ کې لولو، هغه درود شریف موږ وایو: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. او دریم سنت د مړي لپاره دعا کول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من اخره پورې. دا نه درځي. دا دعا وایا: اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه. دا نه درځي: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نو په جنازه کې درې سنت دي، دوه په هغې کې فرض دي. لیکن عزتمندو، نو د جنازې د فضایلو نه موږ ناواقفه یو. حضور صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک ته فرمای: چا چې په جنازه کې شرکت وکړو، داسې شوله چې د احد د غر برابر د صدقه ورکړله. دته یو قیرات میلاو شو، یو قیرات هغه د احد د غر برابر دی. داسې شو ګویا چې د الله په لاره کې د احد د غر برابر د صدقه ورکړله. او چې د هغه په تدفین کې په هغې کې هم شریک شي، نو دا شو چې دته دوه قیراته میلاو شو، او دوه قیراته یعنې د احد د غر مرده دوه پیرې د صدقه ورکړله د الله په لار کې. نو په یو جنازه کې، په یو جنازه د هغې په تدفین کې څومره الله رب العزت موږ دپاره دی کې اجر ایښودی دی. ناظرین کرام، چې موږ د جنازې نه موږ نه رستو کېږو، بلکې موږ د جنازه کې موږ شرکت کوو، ځکه چې اجر ډېر زیات دی. او بل لا چې مسلمان باندې مسلمان حق هم دی. معمولی غونته عمل باندې موږ ته څونه الله رب العزت اجر راکړي. د چا سره به دومره مالي چې د خود د غره مره هغه سره مالي د هغې برابر هغه صدقه کوي، بلکې دومره
اجر مولا الله رب العزت سره د یو مؤمن په جنازه کې به شریک کېدو باندې موږ دونه اجر راکړي او چې بیا موږ د هغه په تدفین کې شریک شو نو ګویا چې موږ د الله رب العزت په لار کې موږ دوه واره موږ د احد د غر برابر امر موږ صدقه ورکړو موږ مسلمان له پکار دي چې هغه د مسلمان په جنازه کې هغه شرکت وکړي د فضایلو نه ځان واقف کړي چې د دومره فضایل دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.